السلام علیکم. دا د ډیلکس د ډرم ځای دی. دا ګرارۍ لاک ځای دی، کم لاک چې ته لګي ګرارۍ بوشونه دی او لاک ځای دی. نو دا لاک ځای خراب شوی ده، موږ واپس په ویړ باندې را جوړوو او ښه مزیدار جوړېږي، ښه مضبوط. نو دا چې په دې ویړ باندې را ډک کړو، نو دې نه بعد دا بیا موږ خیراتي راویستو او دا جوړ کړو. دا اګین دا ګیر چاپېره په ویړ را ډک کړو او دا ښه مضبوط ویړ کېږي، کپنۍ د ویړ په شان د ویړ کېږي، ښه مضبوطه. دا اوس خیرات له م راوړو، په خیرات ماشین کې م دا ولګوو، اوس په خیرات باندې دا صفا کړو او بیا پکې د لاک ځای جوړ کړو. دا ډېر مزیدار جوړېږي او د کپنۍ د په شان جوړېږي. دا په خیرات باندې دې ته دا کاڼه هم ورلېږي، خو کاڼه ناکامه وي، هغه دا خیرات دا ځای تش وي، بیا ورته کاڼه ورته وي، نو هغه کاڼه چې دی نو هغه اکثر ناکام وي، هغه بېرته ماتېږي، نو بیا رنګه هغه ځای ځان سره غونډ ماتوي. لهذا نو دا چې په ویړ باندې را ډک شي، نو دا ډېر مضبوط شي، بېرته د کپنۍ د هغې په شان ښه مضبوط جوړېږي. دا وګوره، دا په خیرات ماشین باندې دا خواري اوس وکړو، دا صفا کړو ښه مزدار. او دا جواد دی، په لامبټ کې دوکان دی، نو دا هغه ډېر په محنت او صفایۍ سره جوړوي. دا اوس وګوره دې کې صفایي وشوله، نو دا اوس د لاک ځای پکې جوړوي. دا د لاک ځای دی، دې ځای کې لاک لګي نو دې خپل د ډیلکس لاک واپس لګي. فرض که دا ځای ډېر زیات خراب شوی او ډیلکس د لاک هغه وارشل له چا څه نه وي او وړوکی لاک هم جوړ شوی، نو بیا دا مونږ ډېر را ډک کړو سوا، نو بیا د 125 ګرارۍ ټایپ برابر کړو. 125 ګرارۍ پورې او د دغه دا یو شان دي د ډیلکس ته، خو د لاک فرق یې، لاک چې دی نو هغه د ډیلکس څخه وړوکی او د 125 لاک چې دی نو دا غټي. نو د 125 لاک ته چې جوړ شي، بیا نور هم مضبوط شي او ښه ډک شي. دا اوس موږ د ډیلکس لاک ته بېرته خپل ځای ته جوړوو، نو دا یې خپل وارشل دی او دا یې خپله ډیلکس ګرارۍ ده. دا یې نه لاک ځای پکې جوړ شو، دا ګرارۍ نه کېنوله، دا اوس دې کې چال مال نشته دی، اوس نه ډکوو. دا بوشونه خراب دي، خو بوشونه به تر وروسته بدلوو. اوس فلحال دې کې موږ صفایي وکړله، نو دې نه بوشونه لرې کړو، بیا ورته ګرارۍ مو واچوو او بوشونه به ور واچوو. اوس دغه وارشل ولګېدو، په دې پسې دا لاک لګي. دا د ډیلکس لاک دا وړوکی لاک دی، دا به دا شانې کېنوئ، دا لاک یې نه اوس ښه ټیټ ورغلی دی، دا خولۍ لا یو بل ته نه دي رانږدې شوي. دا چې ورو ورو کله دا لاک کېني، ځګی خوړلی کېږي، نو دا لاک به ورو ورو رانږدې کېږي، یو بل ته به را جام کېږي. په دې طریقه باندې دا ښه مزدار جوړېږي.